نسل او نوجوان طبقه ته ویلو چې 1 کروڑ نوکریانې به درکوم د هغه نه خلاص شو او هغه دروغجن چې هغوی 22 ارب روپۍ به په اول فرصت کې پاکستان ته راوړم او که تاسو کتئ ګورئ نو اوس خو علیم خان شروعات کړی دی او چودي سرور شروعات کړي دي د جهانگیر ترین انکشافات پاتې دي د زرتاج ګل انکشافات پاتې دي او بیا د مراد سعید انکشافات پاتې دي لا چې دو څونه غلا کړې ده او قوم یې څونه دوکه کړی دی او بیا وطن یې څونه ډوب کړی دی معاشي طور باندې یو وطن نغلا کول وي بل وطن معاشي طور باندې ډوب کول او ختمولی دی وزیر اعظم وطن ډوب کړی و او د دې نه حوست ته وګورئ چې پرون خبر راغله د سپریم کورټ نه نو ډالر 2 روپۍ کته راغی دی دونه منحوس دی دا خو لا علامات جاری دي محترمو او د دې انکشافات فرحه ګجر هغه زنانه د دې پینکي صاحب هغه یاره دوست چې دا په 15 کروڑ روپۍ به ډي سي لګاو په 1 کروڑ روپۍ به تحصیلدار لګاو او په 3 کروڑ روپۍ به اے سی لګاو او د سوات انکشافات به ان شاء الله راځي چې کوم خلک ارپتیان شوي دي چې د چا سره روپۍ نه وه هغه نن سبا ارپتیان دي او هغه خپل اساسه نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر د پاگل خانی آواز جواب را کوئی نیازی تیرا ایک ٹھکانا پاگل خانہ نیازی تیرا ایک ٹھکانا پاگل خانہ محترم اعظم دے چې قوم ته به وي ما ته پته هم نه لګي چې زه وزیر اعظم یم او که نه یم او بیا دې قوم ته وي چې د مولیانو سیاست به ختموم او د فضل الرحمن صاحب سیاست به یې ختموم او د ملا سر چې څوک پنګه اچوي نو انشاءالله حال به د عمران خان په شانتي ملا اقامت هم سړي ته کوي او بانګ هم وایي او جنازه اخر څوک کوي ملا کوي موږ د عمران خان د اقتدار جنازه الحمدلله وباسلا او څونه چې د الله شکر ادا کوئ انشاءالله ځکه چې الله رب العالمین د دې بې سر او بې سامان کارکونانو سره د دې کمزورو کارکونانو سره چې نه زموږ سره مال شته نه دولت شته نه عهدې شته نه منصب شته خو د الله په فضل و کرم سره په میدان کې ولاړ یو په بلدیاتي انتخاباتو کې جمعیت علماء اسلام په ضلع سوات کې 2م نمبر راغلی دی دا ستاسو په محنت سره دا ستاسو په جذبې سره دا ستاسو په قوت سره راغلی دی او الحمدلله ثم الحمدلله موږ پر عزم یو که وګټو هم پر عزم یو که وبېلو هم پر عزم یو موږ د الله د دین دپاره او ولاړ یو که ګټو هم زموږ فتحه ده او که بیلو هم زموږ فتحه ده انشاءالله موږ به میدان نه پرېږدو پرون دا بله ورځ په دې چوک کې تو احتجاجي مظاهره کوله او لیټوس او په هغې کې علماو ته بیا کنځل کول بیا یې بدې ردوې مونږ کنځل جواب په کنځلو هم درکولی شو خو دا زمونږ تربیت نه دی مونږ داسې مور و پلار مونږ داسې تربیت نه دی راکړی مونږ نه د شرافت ژبه یې راته ښوولې ده د اخلاقیاتو ژبه یې راته ښوولې ده که تاسو قلاریږئ نو او ژبې په کنټرول کې نه نو ستاسو داستانونه قادر پټیل دنیا ته ښوولي دي مونږ به یې د هغه نه بل شانتې بیا وښایو ګورئ مونږ په دې ژبو باندې پوهېږو مونږ په دې خبرو باندې پوهېږو مونږ په غیرت او په پښتو هم پوهېږو مونږ په دوستۍ هم پوهېږو جمعیت علماء اسلام الحمدلله داسې کارکنان دي چې غریبانان دي لیکن غیرتمند هم دي زمونږ مولانا رحیم الله د یو غریبې کورنۍ سره تعلق لرو او هغه ته په مټه کې ولاړ و په هغه باندې قاتلانه حمله وشوه
مونږ د دې ذمہوار سټیټ نه زه دا وایم چې د هغې تحقیقات